الله رب العزت فرمایي چې د قیامت په ورځ باندې درې داسې خلک دي، درې قسمه چې د هغوی دپاره به زه مدعي جوړېږم، یعنی زه به د هغوی مقدمه په خپله باندې لړاوم. نو چې الله رب العزت د یو سړي مقدمه په خپله والي او بیا فیصله هم د الله رب العزت ده، د انسان به څه حشر او نشري. هغه درې کسان کم دي؟ یو الله رب العزت فرمایي هغه انسان چې هغه زما په نوم باندې د چا سره واده وکړي او بیا د هغې نه وروسته واده خلافي وکړي. لکه بعضې داسې خلک دي ګوره چې هغه د الله په نوم باندې قسم وکړي په جرګه کې او د جرګې د پاسه بیا راولګي او بیا چې کوم دی سړی قتل کړي او یا چې دی نو هغه سړي ته نقصان ورسي او قسم یې کړی. الله فرمایي د داسې سړي مقدمه زه په خپله لړاوم د قیامت په ورځ باندې دې ته ځان تیار کا چې تا د الله په نوم باندې لوظ او واده وکړه او بیا د واده خلاف کې او د هغې د پاسه چې کوم دی د جرګې او د فیصلې د پاسه بیا سړی رالېږي او بل سړی وژني. نو د دې انسان مقدمه به الله د قیامت پر ورځ په خپله باندې لړاوي. فرمایي هغه انسان چې هغه راولګي او یو آزاد انسان خرڅ کړي او د هغې پیسې راوالي ویې خوري، د دغه سړي مقدمه به او د دغه زنانه مقدمه که دا نارینه دی او که زنانه ده. کله کله داسې چې دا پښتانه یا نور خلک هغه یو آزاده جینۍ یو آزاده زنانه راوالي او په چا باندې خرڅه کړي او د هغې پیسې راوالي ویې خوري او هغه زنانه ژوند او زندګي چې دی نو هغه بیا تباه او برباد. نو د دې وجې نه الله رب العزت فرمایي د داسې زنانه د داسې سړي چې هغه آزاد دی او تا راواخیست او خرڅ دې کړو د هغې پیسې دې وخوړې، د دې مقدمه به زه په خپله د قیامت په ورځ باندې لړاومه. د دې مقدمه چې دی نو دا به زه په خپله ذمه باندې علمه. بیا به الله رب العزت د انسان په باره کې بیا فیصله کوي. الله رب العزت به درېیم نمبر په مزدورۍ باندې ونیسي، یعنی په مزدورۍ باندې یو کس یې ونیو د مزدورۍ یې راوستو هغه له کار وکړو او هغه خپل کار یې پوره واخیست او بیا دغه انسان له دې هغه مزدوري ورنه کړه، هغه دیاړي وله ورنه کړه او په هغې باندې انکاري شو او دغه دیاړۍ نه انکار وکړو، دغه شان یې دا غریب ولېږه. رسول الله فرمایي الله رب العزت فرمایي د قیامت په ورځ به د دغه انسان مقدمه هم زه په خپله باندې لړاومه چې دې د هغې نه پوره پیدا واخېسته، د هغې وله مزدوري وکړه، هغه کار یې وله وکړه او دې راولګېد او هغې له دیاړي ورنه کړه. د دې مقدمه په خپله ځم. مسلمانانو وروڼو لږ سوچ پکار دی موږ او تاسو له، لږ فکر پکار دی موږ او تاسو له چې دا درې قسمه دومره عظیمه ګناه ده، دومره عظیم جرم دی چې الله رب العزت د انسان په ځای باندې دا ذمهواري په خپله باندې چې بنده تا ته ضرورت نشته، ستا رب شته، زه به ستا تپوس د قیامت په ورځ باندې کوم. یو هغه چې یو سړی د الله په نوم باندې چا سره واده او لوظ وکړي، مثال په طور باندې بعضې یو سړی راولګي او بل یو مسلمان بل قتل کړي او بیا په هغې کې جوړه وشي او دغه جوړې د پاسه بیا سړی رالګي او دغه قسم او د وعدې د پاسه بیا رالګي او هغه سړی وجني یا قتلي او د هغې نه هغه قصاص علي او سره دې نه چې ته معاف کړی نو د دغې مقدمه به الله رب العزت لړاوي. دویم نمبر هغه انسان او هغه آزاد سړی آزاده زنانه یو سړی راولګېد او دا یې خرڅ کړه او د هغې پیسې وخوړلې، د دغه انسان د دغه زنانه د دغه نارینه مقدمه به الله رب العزت په خپله باندې کوي. او دریم هغه چې کله ته یو مزدور په مزدورۍ باندې ونیسي او بیا هغه مزدور له د هغې مزدوري ورنه کړي او هغه مزدورو نه ته پوره کار واخلي او هغې له د هغې مزدوري ورنه کړي، د دې مقدمه مو الله لړاوي. نن سبا په معاشره کې دا مسلې ډېرې زیاتې عامې دي او خلک هم دغه شانې کوي، د الله نه نه یېرېږي. الله نه یره پکار ده موږ او تاسو له چې دا درې صفتونه چېرته موږ کې رانه شي، که چا کې راغلي چې فورا توبه وباسي او الله رب العزت ته رجوع وکړي چې الله رب